کینه ده ورجي بسم الله الرحمن الرحيم باب ذوي الارحام وليس بول ذوي الفروض بیان وشو او بيد عصبات بیان وشو وسرت ذوي الارحام بیان کړي اول نمبر به تعریف کو او به ذوي الارحام دیو ته میراث ملاویږي کنه دی کې به اختلاف ذکر کو او به دریم نمبر دې څلور اصناف ذکر کو ذوي الارحام څلور اقسام دي او به څلورم نمبر اولا به بگیڅو کې دغه بیان به وکړو اسانه ده کنو اول نمبر دی تعریف دی ذوي الارحام ارحام در رحم جمع ده رشتې ته ویل کېږي او اصطلاحي تعریف ذوي الارحام هغه وارثانو ته ویل کېږي چې نه د ذوي الفروض نه وي او نه د عصباتو نه وي هغه رشتہ دارانو ته ویل کېږي چې نه ذوي الفروض وي او نه د عصباتو نه یعنی نه هغه څوک وي چې د چا حصہ په قرآن سنت اجماع کې مقرره ده او نه هغه څوک وي چې ځان لوي ټول مال وړي او که ذوي الفروض ورسره وي د هغو مابقیه وړي دا اصطلاحي تعریف شو به بدی کې اختلاف دی ذوي الارحام ته میراث ملاویږي کنه نو د عام صحابه رضی الله تعالی عنهم رای دادا چې ذوي الارحام ته میراث ملاویږي او دا زمنګ د اصحابو د احناف مسلک هم دی او د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ رای دا ذوي الارحام ته میراث نه ملاویږي چې پاتې شو بیت المال کې بېږدو او د په قول باندې امام مالک رحم الله امام شافعي رحم الله خاص کړي دی هغه وایي ذوي الارحام ته میراث نه ملاویږي بیت المال کې و مال جمع کوو خبر از شواله نو تعریف هم وشو او کوم اختلاف دی د ذوي الارحام د میراث په اړه کې غ ذکر شو لنډه دا د احناف ذوي الارحام ته میراث ورکي د عام صحابه درای نه اخذ کوي او امام مالک رحم الله امام شافعي رحم الله ذوي الارحام ته میراث نه ورکي زید ابن ثابت رضی الله عنه پر رای باندې عمل کوي ورته وګورئ ذو الرحم كل قريب هرغه قریب ته ویل کېږي لیس بذي سهم ولا عصبه ای تعریف دی هرغه رشتہ دار ته ویل کېږي لیس بذي سهم چې حصے والا نه یعنی ذوي الفروض نه نه ولا عصبه او نه د عصبو نه وي یو دویم اختلاف وکانت عامه الصحابه رضی الله عنهم عام صحابه رضی الله عنهم يرون رأي لرلا توريث ذوي الارحام چې ذوي الارحام ته د میراث ملاو شي وبه قال اصحابنا رحمهم الله تعالی زمنګ د احناف هم دغه مسلک دی چې میراث ورته ملاويږي وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالی عنه دا غرای د لا میراث لا میراث لذوي الارحام ذوي الارحام ته میراث نه ملاويږي بالکل نو به د مال سره بسکو ويوزع المال في بيت المال مال ببيت المال کې جمع کیږي وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى وذوي الارحام اصناف اربعه تاسو اکبر وګورئ دوا بیان وشو بحث ذکر شو یو تعریف دی بل دیو ته میراث ملاویږي کنه هغه منس کې اختلاف منګول دریم نمبر بری دیو اصناف ذکر کی اقسام ذوي الارحام څلور اقسام دي تاسو برګوري اول نمبر هغه څوک چې مړی ته نږدې وي هغه ذوي الارحام چې هغه مړی ته نږدې وي ذوي الفروض هم نه وي
عصبم نوي لکه د لوریانو اولاد ابناء ولد البنت پلندو معنی وایا نو ابن الابن او بنت ذوي الفروز کې دا او ابن الابن ناسباتو کې دا او بنت الابن دم ذوي الفروز کې دا نو اوس بنات البنت او دغه شان ابناء البنت یعنی اولاد البنت او دغه شان د ابن الابن مؤنث اولاد نه د بنت الابن مؤنث اولاد صحیح ده نو دا ټول اول سم د شمړی ته نږدې دي دویم نمبر چې اصلي مړی ته نږدې دي مړی ورته نږدې دی اول نمبر کم یو چې مړی ته نږدې دي که نه دویم نمبر د ذوي الارحامو ته ینتمی الیهم المیتو چې مړی ورته نږدې وي لکه اجداد او جدات فاسدات جد فاسد تاسو پیژنئ د مړي د مور پلار دا پکې شو او دغه شان د پلار ورځه پسې او جدای فاسده د جد فاسد مور او د هغې مور پسې ورځه به څه شو دوا او دریم نمبر ینتمی الی ابوی المیت چې د مړي اصل ته نږدې وي مړي مور او پلار ته نږدې وي لکه د درې واړه قسم ورونو لوریانې ورېرې که د هر یو ورور وي همدغه شان د خیفي مذکر اولاد دا دریم صنف شو کتاب کې خپل ذکر دی ښه څلورم نمبر چې د الی جدی المیت او جدتیه ته نږدې وي هغه څوک هغه ذوي الارحام چې د مړي جد یا جدې ته نږدې وي یعنی د هغو اولاد وي لکه خیفي تره او ترورینې که هغه علاتی وي او که خیفي وي او که عیني وي ترورینې دغه شان ماماګان او د مور خویندې تاسو پوه شولې بې واورئ مریسم دریم نمبر بحث د ذوي الارحام د څلورو اصنافو بیان صنف اول چې مړی ورته نږدې وي چې مړي ته نږدې وي د بنت اولاد داسې ده که نه د بنت الابن اولاد شو او دویم نمبر چې مړی ورته نږدې وي مړی هغو ته منصوب وي اجداد فاسدات او جدات فاسدات دریم نمبر چې د مړي اصل ته نږدې وي هغه د درې واړه قسمه ورونو لوریانې او د خیپي مذکر اولاد هم او څلورم نمبر چې هغه د مړي اصل ته منسوب وي هغه ماماګان او د ماماګانو خویندې د مور خویندې او د پلار خویندې ترورینې هر قسمه او عمي خیفي دا ټول پکې داخل دي پوه شولې به عبارت به ووایو نو وذوي الارحام اصناف اربعه ذوي الارحام د بار څلور صنف دي الصنف الاول ينتمي الى الميت چاغا منسوب مړیتا وهم اولاد البنات دسه کنا واولاد بنات الابن بس اولاد د بناتو او د بنات الابن اولاد والصنف الثاني ينتمي اليهم الميت چې مړ هغه ته منسوب وي هم الاجداد الساقطون اجداد فاسده
او جدات ساقطات یعنی جدات فاسده. والصنف الثالث ينتمي الى ابوي الميت، دریم صنف چې منسوب وي د مړي مور او پلار ته، هم اولاد الاخوات دا څه ده کنه، وبنات الاخوه. الکه دا مې بکنه ویلې د خويندو مطلق اولاد نام بکنه ویلې که مذکری که مؤنثي، او دورونو لریانی. وبنو الاخوه لام او دغه شان د خیفي کورور او خوري دغه اولاد. والصنف الرابع وسلورم صنف ينتمي الى جدي الميت، چې د مړي نیکونو ته منسوب وي او جدتي ته. هم العمات والاعمام لام، ټول ترورین یو او امام مراد دی خو لام صرف خیفي تر. والاخوال والخالات فهؤلاء وكل من يدلي بهم من ذوي الارحام. فهؤلاء دغه څلور واړه صنفه، او څوک چې مړي ته به د څلور واړو صنف باندې نږدې وي، یعنی چې مړي ته منسوب وي په دې څلور واړو مړو په واسطه سره، د څلور واړو اصناف په واسطه سره، دا ټول ذوي الارحام دي. فهؤلاء دا څلور واړه اصناف، وكل من ورغ څوک یدلی چې هغه نږدې وي بهم په دیو په واسطه سره، دا ټول به من ذوي الارحام وي ورسېدلې وي. اوس به وګورئ درې بیان وشو، درې بحث. څلورم نمبر اولا به بدی کې څوک وي، څلور اصناف خدا عصبو بنفسه مو هل تجزي ميت ولا او باصل ميت بجزء ابي بجزء جدي، دا څه وکنه دي کې ورای چاغه ابو سليمان دی محمد ابن الحسن امام محمد نا او به امام محمد رحم الله د امام صاحب نے روایت کړي، هغه وای چې اول نمبر سن بسانی بوي او به اول وی او به ثالث او به رابع وی، ثانی اول ثالث رابع. دویم رای مفتابه ده، اول به اول وی او دویم به دویم وی او دریم به دریم او څلورم به څلورم، څنګه چې حسابات کیو پوه شو بي. او دریم رای ده اول دی او به دریم دویم دی او دویم دریم دی او به څلورم دی، پوه شو بي. دا خبره ونه مفتابه ده چې اول صنف اول، به صنف ثانی، به صنف ثالث او به صنف رابع. کتاب کی ذکر دی تو ګورئ. روى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن أقرب الأصناف، أقرب دا أصناف والصنف الثاني دي، وإن على وبر بس ورزا، يعني جداد فاسدة، جداد أجداد فاسدة وجداد فاسدة أو بس برزا. ثم الأول بأول وإن سفلوا، دلوریانو د بنت لبن اولاد یادی. ثم الثالث وان نزلوا، بيد خويندو اولاد او د ورونو مؤنث اولاد لاندې بس ورځه. ثم الرابع وان بودا، دغه ترورین یادی. یو دویم وروا ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمه الله والحسن بن زیاد دواړو به شریک روایت کړی دی امام سیبنا، اق مفتابه دی او بلکې به دوه روایتونو سره روایت شوی دی. یو امام ابو یوسف او حسن ابن زیاد دواړو د امام سیبنا، او بل ابن سماعه د امام محمد نا، او به امام محمد رحم الله د امام سیبنا روایت کړی دی. وروا ابو یوسف والحسن بن زیاد عن ابي حنيفه وابن سماعه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفه، دو سند شو رحمهم الله تعالى ان اقرب الاصناف الصنف الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، كترتيب الى ثبات، لکه څنګه ترتیب چې په ثباتو کیو. یعنی هغه کی فروض میت، اولاد البنات، او به اصول
تاسو به دې پوه شئ کنه که ترتیب العصبات دا دې ټولو سره ولګوي دغه شان عصباتو کې ترتیب خو عصباتو کې به صحیح ترتیب هغه حکم چې په هغه دویم روایت ولو همدغه وکنه صحیح ده دویم روایت منګو ویلو کنه ثم الرابع ها كترتيب العصبات لکه څنګه چې د عصباتو ترتیب دی ورسېدلې په جزء میت اصل میت جزء ابي جزء جده دغه شان ترتیب دلته شو هو الماخوذ به همدا مفتا به رای دا دریم روایت وعندهما د صاحبین رای دا چې صنف ثالث چره د مقدم وی على الجد اب الام پسند په ثانی باندې به مقدم وي چې هغه جد دی کم جد یعنی اب الام جد فاسد لان عندهما دې د پورې اثر کې د سراجی د قدیم نسخه عبارت ختم شوکا اور بسې کوم عبارت د علما فرمایي دا رستو چا لګولې د دې وجه نه پکې انتشار د زمایر دی کډېره خوري ور سره وکم صحیح نه لګي وي ناراضي من اول بزان پويګو صاحبین وای سن په ثالث مقدم دي سن په ثاني باندې د دې لپاره دلیل سره تاسو توجه ده کنه منګلم خوب راضي تاسو هم درځینو دلیل ورلدا دي چې اصل دادا چې اصل د مقدم وي په فرع باندې اصل د مقدم وي اصل کې موجود فرع ته بنه ملاوي لکه مثلا وس د خويندو اولاد چوي نو دا غو د اولاد ته ملاوي اصل موجود د فرع ته ملاوي دغه شان صنف اول کې وګوره چې د مړي د بنت اولاد موجود وینو د بنت اولاد ته ملاويږي هغه اصل قاعده به کې چلیږي دا اصل قاعده به د صنف ثالث کې ده کله خويندو اولاد وی نه د خويندو د اولاد ته ملاويږي اصل موجود وي فرع ته خدا خبره په صنف ثالث کې ثاني کې الټا ده که فرع وینو اصل ته ملاوي غلطه الټا ده جد فاسد کې وی نو هغه ته ملاويږي او جد فاسد پلار ته مل اصل ته ملاوي جدی فاسدی ته ملاویږي او د جدی فاسدی مور ته چې کوم فرع د غیتن اصل د غیتن ملاویږي تاسو په نه شولې نو چون کې په سنبسانی کې خبره الټه د قاعده به کې ماته شوې ده فرع ته ملاویږي اصل ته نه ملاویږي نو د دې په وجه د سنف ثالث چې ثانی چې دا کمزور شو ثالث ته ودانګېدل او ثالث دویم شو دای وجه ده او ته وګورئ څه وایي لأن عندهما ذکر بنز صاحبینو كل واحد منهم هر واحد د صنف ثالث چې دی اولاد من فرعه د فرع د صنف ثانینا د صنف ثانی تم زمير راځي کو ها خو ما چې کوم وایي خبر وکړه کنه هغه به د سلګی تاسو ګورئ کوم هر واحد منهم د صنف ثالث نه چې دی اولاد اصل اولاد من فرع د فرعنا اصل د چان اولاد د فرعنا اوس فرع فروعي کې من زمير راځي کو صنف ثالث تخا ثالث راځي کې اسدا لګو دا وای خبره به بټکو او به وفرعه او فرع د صنف ثاني چې دا دلته شولټه ده وان سفل اگر کلان دی وی اولاد من اصله د اصل د صنف ثانینا دا ډېر آسان معنی ولګېدل خو زمایرو انتشار پکې رااله پدل لګي پوه شوي کنه و به وته وکړي پنځ صاحبینو باندې هر واحد منهم د صنف ثالثنا اولاد من فرع د فرعين د صنف ثالث د فرعين اصل اولاد نو بس اصل قاعده به ولګېدل وفرعه او فرع د صنف ثاني ورا مخکم فرعي کې ضمیر صنف ثالث تراجه کړو او سم فرع وفرعه کې ثاني تراجه کو انتشار د زمایر شو کنه وان سفل اگر کفر لاندې ودا اولاد من اصله د اصل صنف
ثانی نه دي کې دا شی الټه دی د صنف ثانی کې فرع ده اصل نه اولاده انه بل طریقې دا ده لأن عندهما پنځ صاحبانو هر واحد منهم په صنف ثالث کې ته ګوره دا اولاد ده فرع د صنف ثانی نه صنف ثانی ته ضمیر راځي کړي لاندې وګورئ کنه فاضل لکنوی رحمه الله فرمای اقرب الى السداد دار حيث قال ضمير منهم يرجع الى اصحاب الصنف الثالث صحیح شو کنه او ضمیر د فرعه في قوله وفرعه وان سفلا هم دا څنګه چې موږ اول غوړم دا قشن ټیک دی ښا من فرعه کې ډایرکټ ضمیر هم صنف ثالث ترجی کړي دا خو اسانه ده وفرعه کې یادې کړي شکه د فرعه خبره کړي دا فرعه کې ضمیر راځي د صنف ثانی ته او به من اصله کې چې ضمیر د دا راځي د اصل کې څه ویل دي وضمير اصله راجع الى الفرع المضاف الى الضمير الراجع الى الصنف الثاني اصله کې ضمیر فرعه تراجع دي چا کې چې ضمیر او هغه صنف ثانی تراجع وو پوه نه شولې پی برحال انتشار د ضمیر را له خو سم د یو طریقې اسانه دم ولګه ولا ځکه وایي موږ دا ویلې وکا لأن كل واحد منهم صنف ثالث اولى من فرعه ذيك ضميرهم صنف ثالث سرين وفرعه صنف ثاني وان سفل اولى من اصله کی فرع ضمیر راځي د فروعه کی فروع تک کم چې هو ته مضاف او صنف ثاني فروع چری دا اگر کلاندي اولادي من اصل د اصل نه اولادي نو دې کی قاعده الټه شوی دا بس وګونو دبن کا